بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من والصلاة أو رحمتي كاملة دي رحمتي كاملة دي على من أرسله هدى. هر کله چې مصنف رحمت الله علیه فارغ شو د بیان د حمد الله تعالی نه، نو وسی شروع کله بیان د صلات کی سکی صلات کی تلخیص کی پیش یو حواله راځي او ځکه نقطه کی پیش وی چې د اصل کې صلات چې د ګوره والصلات او دا چې د دعاء هذا دعاء لمقنن القوانين، هذا دعاء لمقنن القوانين، دا دعاء د مقنن سره د قوانینو ده، لکه هغه مبارک قوانین دي کې دي کنه شرعي پیش وی مبارک صلی الله علیه وسلم چې د قوانین کې دي دا هغه مرته دعا ده. دا دعا به ته زموږ د پیدې لپاره ده. نو صلات تاسو د وړو کتابونو کې ویلي ګورم چې صلات او سلام پیغمبر مبارک باندې علیه السلام باندې پرې دا ثابت دي، هم عقلا او هم نقلا، هم عقلا او هم نقلا. نقلا خو چې دی ګوره هغه د آیت شریف د الله پاک فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد و آله وبارك. او بل ګوره حدیث شریف کې راځي ګوره پېښوي چې علامن پیش من كتب علي من صلى علي في كتاب من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة پیشوي تستغفر له ما دام اسم ذلك الكتاب. چا من درود ولګ په لیکلو کې پیش په کتاب لیکلو کې نو د باندې به همیشه لپاره فرشتي دغه کې دا استغفار ولوي کا ترڅو چې ما غنوم شریف دغه کتاب کې والصلاة بين الصلاة دو معناګانې دي، یو عند اهل السنه والجماعت او بل عند پیش عند زمخشري پیش البيدب پیش چې هغه سره بيدب دی کشاب والا کا جر الله زمخشري. نو ګوره موږ دا وو چې صلات په اصل کې خپل معنا چې د معنا حقيقي هغه سره پیش وي دعا ده. څه ده دعا خپل معنا څه ده د صلات دعا او به اهل الشرع دخل ک ارکان مخصوصه ده، ارکان مخصوصه چې کوم دی رکوع قیام قرأت سجده پیش ده خاص وضع رفع چې ده وضع او رفع دې څه ولیکي صلات ولیکي. نو خپل معنا لغوي څه ده دعا ده او به شرع نقل ک ارکان مخصوصه ده. نو سره شګو مناسبت ولټوه والصلات معنا لغوي دعا ده. نو دې مون ته مطلب چې د مون کوم اصطلاحي مون دی پیش وي د ارکان مخصوصه دې مون ته صلات ولیکي. نو مون ته صلات ځکه ویل شو چې ځکه صلات په معنا لغوي هغه دعا ده. دا مون چې دی مون دا هم مشتمل له دعا باندې کنه څه باندې د دعاګانې شته پیش وي په اسلوب د حق دعاګانې شته ورسته به راځي. نو دا صلات مون چې دی دته هم څه ویل کېږي صلات ویل کېږي ځکه دا مشتمل له دعا باندې مشتمل څه باندې دا خطه وجوده څه قول او زمخشري وی ګوره به دبا وینا اصل کې صلات شوی دی دا ویل کېږي تحریک الصلوات تحریک الصلوات سمنا کوناټي خوځول به دبا الکه بیا په غیر اعتراض کوي به مونږ ته مونږ ولې وي ځکه دې کې کوناټي خوځي لیکن دا به دبا دي کیندي دا پنځ پیره بیا دا خو معنا لغوي شو بل شرعي شو او بل لغت کې د دې معناګان چې دی ګوره کله کله سم کیږي چې د دې صلات معنا سره راځي خو مطلب په نسبت کې خبره ده. صلات چې کله نسبت وشي الله پاک ته مراد ته نسوي رحمت وي او چې کله نسبت وشي الله بندګانو ته مراد ته دعای او چې کله نسبت وشي فرشتو ته عليهم السلام بیت مراد سي استغفاري او چې کله نسبت وشي وحوش طيور بیت مراد سي تسبيح او تهليل تسبيح او تهليل. دلته صلاتنا كم صلات ذکر مراد دي صلات الله تعالی صلات الله تعالی سمانه والصلاه او درود دی رحمت دی الله پاک. نو د الله پاک په حق کې چې دینو به دغه نه پیش مراد دغه نه سره رحمت ناغه غاید رحمت مراد هغه احسان دی او کرم دی. رحمت کامله دی
پېښ وي نو دا د الله پاک رحمت څخه مراد دی اگر که دې څور معناګانې وي ځکه ته مراد دی چې هر کله شی د اصول قانون دی چې هر کله شی ذکر شي مطلق مراد نه فرد کاملی مراد نه فرد کاملی او فرد کامل څه سره هغه صلات الله تعالی دی صلات الله تعالی دی نو ګوره وای والصلات بیا اعتراض ځکه کیږي سمت وکړه اعتراض دا کیږي ګوره چې یو د صلات یو معنا لغوي شو اوله معنا حقيقي شو یو معنا لغوي شو بل معنا حقيقي شو اصطلاحي شو شرعي او اصطلاحي معنا لغوي خو هغه دعا شو څه شو معنا لغوي دعا پېښ هغه دعا لغوي کې به لکه مطلب رحمت او دعا او استغفار او غیره غراضي او شرعي چې دی او غیر کاری مخصوصه راځي اعتراض کیږي وی صلات خو ډېر معناګانې شوي هم معنا لغوي او هم معنا اصطلاحي پېښ او حقيقي او مجازي نو ګوره که د پېښ وي د صلات معنا حقيقي معنا مجازي یا به دوه اخلي پېښ وي بیا خو به دوه اړالي پېښ وي او یا به یو وخت بل به نالي پېښ وي او یا د سیده چې دغه د څه ته ویل کېږي یا به نالي نو که دوه ګور اخلي نو بیا خو لازميږي جمع د حقیقت او د مجاز کې هغه نسی کی او که معنا مجازي اخلي معنا حقيقي ناخلي ترکه پېښ وي نو دا خو مجاز خو څه غواړي قرینه په تکم پېښ کنه شو او که معنا حقيقي ګور اخلي معنی حقيقي به ډېری دي پېښ ام دعا ده ام استغفار ده هم سره رحمت ده پېښ وي هم سره تسبيح او تهليل ده پېښ وي نو به خو لازميږي ترجیح بلا مرجح بلا مرجح چې معنا حقيقي بلا نالي څه لازمي ترجیح بلا مرجح دې مطلب پېښ وي او که یو معنا هم نالي نو به لازميږي خلوه د لفظ د خپل معنا حقيقي ده خلوه د لفظ د معنا مزولفونه لکه صورت خو یو لفظ موضوعه ده که غیر موضوعه ده لفظ موضوعه ده معنی ده ته معنا نه اخلي دا خو صحیح نه ده اعتراض پوښتنه څه شق شو دوه یو معنی حقيقه او مجازي دوه لري یا به یوم نالي یا به یوالي بل بنالي یا به یوم نالي که حقيقه مجاز دوه لري نو لازميږي څه لازميږي دا جمع ما بین حقيقه او مجاز کې هو که معنی مجازي اخلي معنی حقيقي نالي مجاز څه غواړي قرینه غواړي دلته قرینه نشته او که معنا حقيقي اخلي نو معنی حقيقي ګوره ډېری پېښ وي نو چیواله بنالي لازمي ترجیح بلا مرجح او که یوم نالي لازمي خلو د لفظ خپل معنا وجوده جواب دار ګوره چې د معنا پېښ وي لغوي حقيقي لمکه لغوي حقيقي چې رحمت ته سره رحمت ته او کته اشاره دغه د صوت ویل کیږي دا ترجیح بلا مرجح لازميږي ترجیح بلا مرجح لازميږي نو دا ترجیح بلا مرجح لازميږي ځکه چې د صلات مطلق ذکر دی صلات مطلق ذکر دی او چې کله صلات مطلق ذکر شي نو کله شی مطلق ذکر شي مراد نه صحیح فرد کاملی او فرد کامل صلات چې دی هغه صلات الله تعالی دی فلا يرد ما يرد والصلاه والسلام او والصلاه رحمت کامله دی افاده د خیر دی والسلام او سلامتی دی د عیوبنا ظاهر باطنی على من فغزات بني على من فغزات بني ګوره تر دا وردیږي چې على محمدین ونه وایو ما ته ویلی على محمدین ونه وایو صلی الله علیه وسلم دا ولی نو ځکه ونه وایو پېښ وي د لپاره پېښ وي چې تعظیما و اجلالا تعظیما د لپاره تعظیم او اجلال پېښ وي اول دا ماته وکړه چې على من ارسله ګوره من موصول شو ګوره ارسله سلام واقع شو کنه نو دا ارسله هدن به حال واقع شوی دی ما ته ګوره نو صلات او سلام مطلب دی وسب سکه پېښ وسب باندې ذکر کوم ته چې دا ارسله هدن نو مطلب دا متبادر د ذهن د متبادر څوک دی د مؤمن ذهن ته څوک راځي هغه سردار د جهان نبی صلی الله علیه وسلم چې الله پاک هغه من چې دی ارسله هدن هغه څوک دی سرداري د جهان دی صلی الله علیه وسلم مسله پېښ کنه شي الکه به اعتراض وردیږي چې د مارسن خلیر صفاتونه دي کنه مطلب ارسلهم نه دی دغه سګوره نور صفاتونه ډېر صفاتونه دي دا ارسال صفت ولې خاص ارسال صفت ولې خاص کړ جواب دار ګوره ارسال صفت ځکه خاص کړ او مختار کړ ځکه دا متضمن دي باقي صفات الله سره متضمن دي او مستلزم دي سره باقي صفات الله وسره به شو کنه او بل دا چې دې کې بلې وجه ما چې دې کسر څه شو اشاره وشو ته
چې نبی صلی الله علیه وسلم مرسل دی الله پاک رسول دی دې اشاره وشوه او بل اعتراض دا ورېږي چې ګوره ارسله وایو او پېښوي لکه نبوت ارسال ذکر کې خو لکه انباء ذکر نه لکه نبوت رساله ذکر شو دغه نبوت ذکر نشو نو جوابدار ګوره یو قول جوابدار چې یو ګوره رسول لیبل سره یو رسالت لیبل سره نبوت دی دا رسالت په وخت سره نبوت یعنی مطلب دا چې مرسل یعنی رسول غوړې سره د نبی نه نو رسول خو نبی هر نبی سره دی رسول نه دی پېښه رسول ته وایي چې ما ارسل الیه چې وحی نازل دیږي څو کتاب نو دغه معنا سره رسول سره غوړه دی دا صفت غوړه ځکه دا ذکر ک علامه ارسله هدن بس هدن کې خبره